اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ سید عادل افیشل یوټیوب چینل او زه یم ستاسو کوربه سید عادل. نن زموږ سره چې کوم دی موږ د خپل یوټیوب چینل د فیسبوک د لارې نه داسې یو پروګرام شروع کړی دی چې په هغې کې موږ د مختلفو سیاسي پارټو او د خیر ښېګڼې چې کومې ادارې دي د هغې نمایندګان د هغې مشران موږ ستاسو سره مخامخ کوو. د هغې نه که تاسو پوښتنې کول غواړئ نو په کمنټس کې د هغې تاسو خپلې پوښتنې لیکلی شئ. نن زموږ سره چې کوم دی د پاکستان ریفارم پارټۍ یو نماینده موجود دی. هغه پخپله هم داسې یو شخصیت دی، داسې یو یونیورسټي ده په خپل ځان کې چې هغوی تر اوسه پورې د ډېرو خلکو د خیر ښېګڼې کارونه او د ذل ثوابۍ په حواله باندې د څه تعارف محتاجه نه دی. هغوی به تاسو سره په خپله باندې خپل تعارف وکړي. اسلام الله د ذل ثوابۍ د تحصیل ټوپۍ د کوټې کلي سره تعلق لري. هغوی زموږ سره میلمانه دي. د ټولو نه اول به ته زه د خپله اړخه او ستاسو د اړخه ډېر ډېر هرکلی وایم چې هغوی دومره د ډېرو مصروفیاتو باوجود موږ ستاسو دپاره لږ وخت وباسلی دی او په دې کې موږ سره شریک دی. اسلام الله صاحب د ټولو نه اول ستاسو ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته شکریه چې تاسو موږ له دومره وخت راکړو د خپلو ډېرو مصروفیاتو نه. د دې سره سره که تاسو خپله پېژندګلو په خپله خپلو کتونکو سره وکړه نو ډېر خوند به وکړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما ګران وروڼه سید عادل صاحب، ستاسو ډېره مننه او ستاسو د ټیم چې ما نه مقرره کړه. الله مو خوشحاله ښاد آباد ساته. څنګه چې تاسو خبره وکړه زمونږ ستاسو د چینل نه، د یوټیوب نه، د فیسبوک د لارې نه خلک په دا لایو دا ویډیو ګوري. نو زه خپل ځاني زما نوم اسلام الله دی او په کوټه کلي کې دې وخت کې رهایش پذیر یم. زه د پاکستان ریفارم پارټۍ سره تعلق ساتم او دا یو نوې پارټي ده. فلحال د دې دومره ټایم نه دی شوی. د دې پاکستان ریفارم پارټۍ زه فلحال د ډسټرکټ صوابۍ جنرال سیکرټري یم. ما سره په بیک باندې هم ډېر کسان دي، په زموږ د مشران چې کوم سینیر دي. جی اسلام الله صاحب دا راته وایي چې د دې پارټۍ چیرمین څوک دی او د کومې علاقې سره تعلق ساتي؟ ډېر ښکلی کوېسچن تاسو وکړو. زموږ د پاکستان ریفارم پارټۍ مشر جناب خان مذاکر شاه صاحب چیرمین دی چې هغه د بردې اتلي علاقې اوسېدونکی دی، خو هغه دې وخت کې خپل بزنس کوي په سیالکوټ علاقه کې رهایش پذیر دی. زه د پاکستان ریفارم پارټۍ د اقتدار ته د راتلو د دې سوچ لکه دې وخت کې ډېرې زیاتې پارټۍ موجود دي. لکه خلک وایي چې لکه پارټي پاکستان ریفارم پارټۍ اوس ډېر ملګري نه پېژني چې دا څنګه راله او دا په کومه طریقه باندې د اقتدار ته د راتلو کوشش کوي. همدغه سوال زما ذهن کې هم و چې ډېرې سیاسي پارټۍ نن سبا موجود دي، ډېرې بې انتها. نو ستاسو د پاکستان ریفارم پارټۍ د جوړولو سوچ څنګه راغی او په کوم بنیاد باندې تاسو جوړه کړه دا پارټي؟ زموږ چیرمین صاحب هغه د دې حالاتو مطابق صرف او صرف د عوامو د خدمت لپاره دا قدم اخیستی دی، میدان ته راوتی دی او هغه چې کوم منشور لیکلی دی د هغه چې کوم دغه دی نو هغه موږ پړاو کړو، د هغې نه موږ کنوینس شو، موږ په خپله دې پارټۍ ته رالو، هغه سره ودرېدو. ولې چې دې حالاتو ته هغه وکتل په دې وخت کې د غربت شرح کم فیصد ته رسېدلې ده. نو د دې په وجه باندې هغه دې میدان ته راووتو او هغه سره الحمدلله دې وخت کې ډېر کافي تعداد کې خلک ملګرتیا کوي او اوس هم شروع دي. تاسو وایي چې هغوی منشور ولیکه، هغه منشور که تاسو لږ واضحه کړو چې ستاسو د پارټۍ د پاکستان ریفارم پارټۍ منشور څه دی؟ لږ یې راته واضحه کوي. جی زموږ د پاکستان ریفارم پارټۍ منشور د دې ټول نه لومړنی زموږ چیرمین صاحب چې په منشور کې کوم لیکل کړي دي نو هغه دا دی چې موږ به سمال انډسټري عوام ته ورکوو. چیرمین صاحب زموږ میشن دا دی چې هغه که زه په یو کلي کې یو سړي ته نوکر مثال طور یو نوکري ورکړم نو هغه به دا چې کس به په نوکرۍ شي په یو کلي کې یا دوه کسان به په نوکرۍ شي خو دا نور بېروزګاره پاتې شو. په کال کې 100% ډېر زیات فیصد باندې خلک ګریجویټ کېږي او هغه دغه شان بېروزګاره ناست دي، د غربت شکار دي. نو د دې په وجه باندې چیرمین صاحب وایي چې زه سمال انډسټري به ورکوم خپلو عوامو ته چې هغې کې به په کلي کې، په محلو کې، په ښارونو کې به په کافي تعداد باندې خلک په روزګار باندې شي. نو مین دغه فوکس په دې باندې دی، په سمال انډسټري باندې او نیکسټ ډېرې خبرې دي.
جی نو ستاسو چیرمین صاحب چې کوم دی هغه زیات تر په کومو څیزونو باندې هغوی د ډېر فوکس ورکوي د پارټۍ حوالې سره؟ جی بالکل ما څنګه چې مخکې وویل تاسو ته زمونږ د ټولو نه لومړی فوکس په د چیرمین صاحب چې کوم دی هغه په سمال انډسټري باندې دی او د دې نه پس هغه صحت دی خلکو ته صحت ورکول یعنی هغوی ته د صحت سروس ورکولو صاف پانی په دغه حساب باندې چې څنګه زیاتره په پاټو کې لکه دغه منشوري خو زمونږ دا منشور دا یو چې کوم دی سمال انډسټري دا د نورو پاټو نه لږ مختلف. تر اوسه پورې اسلام الله صاحب څومره ممبرسازي شوې ده د ملک په سطح باندې، د ضلع صوابۍ په سطح باندې، د خیبر پښتونخوا په سطح باندې؟ جی بالکل زمونږ تر دې ساعته پورې چې کوم ممبرشپ شوی دی نو هغه تقریبا 61,000 نه اباو دی او په آل اوور پاکستان خبره کوم. دغه شانتي د هرې صوبې نه موږ سره خلک شته، د هرې ضلع نه د هرې صوبې نه موږ سره خلک په دې کې شمولیت کړي دي او ورځ تر ورځه دغه قافله بډاویږي او زیاتېږي. جی سیاسي پارټۍ چې کوم دی اکثر او ډېرې ویب د دې دپاره چې هغوی په الیکشن کې حصې واخلي او هغه چې کوم دی کامیابې شي، نو راروان بلدیاتي الیکشن کې به ستاسو پارټي پاکستان ریپبلک پارټي حصه اخلي؟ جی انشاءالله د چیرمین صاحب دا ډېر زیات په دې خبره باندې دغه کړی دی سټرګل کوي چې را په دې زموږ د پارټۍ ټایم تاسو ته ما څنګه وویل یو څو میاشتې وشوې هغوی دا غواړي چې زه بلدیاتي الیکشن دپاره کوشش وکړم چې بلدیاتي الیکشن یې راوړم. جی ستاسو جنډه چې کوم ده موږ په سکرین باندې ملګرو ته وښوله، خپلو کتونکو ډېرو درنو کتونکو ته ستاسو جنډه موږ په سکرین باندې مخامخ کړله. همدا ستاسو جنډه ده او ستاسو دغه منشور دی. الله تعالی مو په نیک مقصد کې د ټولو مسلمانانو سره د ټولو انسانانو سره کامیاب کړه. خو په تلو تلو کې راته دا ووایي اسلام الله صاحب چې خپلو کتونکو ته او د خپل سیاسي منشور په حواله باندې خپلو ګرانو کتونکو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ جی زه خپلو عزتمندو مشرانو ته او ټولو پښتنو عوامو ته دا پیغام ورکوم چې زمونږ چیرمین صاحب چې دا کوم قدم اخیستی دی دا یې د خپل ځان دپاره نه دی اخیستی، ولې چې هغه د خپل کوره برابر دی. هغه غواړي چې زما عوام ترقي وکړي، هغه د غربت کې دل پراته دي، په څه طریقه دی راوچت شي. نو دا زما هم فرض جوړیږي، ستاسو هم فرض جوړیږي چې مونږ ګوره د کار خیر که چېرې یو پارټي وایي چې یاره نوې پارټي راله اختلافات ساتي، نه چې مونږ چا سره اختلافات نه ساتو. زمونږ میشن دا دی چې مونږ په څه طریقه باندې دا کم خلک چې په غربت کې دل دي دا راوچت کړو. زما د خبرې مقصد دا او عوامو ته دا میسیج ورکوم چې تاسو د ریپام پارټۍ منشور پړاو کوئ. تاسو ته په سکرین باندې به ښکاري منشورو دې ټایم کې تاسو منشور پړاولی هم شئ او په کمنټس کې به هم تاسو ته منشور ریپلای هم کېږي. نو تاسو منشور وګورئ، د پارټۍ د راتګ نه مخکې منشور پړاو کوئ، وګورئ، خپل ځان هم د دې حالاتو نه راوباسئ او دا خپل ګاونډي په چاپېرچل کې چې کوم خلک په غربت کې دل دي دا هم راوچت کوئ. ډېره مننه سید عادل صاحب، ډېره شکریه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.